السلام علیکم. که چا دا بیماری ثابته کړه چې دا بیماری ده، نو زه به ورته د خپله مزدوري پرېږدم او نه به پیاج چلوم. دا خبره مې د مریضانو د مطمئن کولو دپاره وکړه چې هغوی په دې مطمئن شي چېرې که په دې باندې څوک اعتراض کوي نو بلکل چې پې وکړي. که ستاسو سره خوا کې مشر ورور، مور، خور، هر یو رشته دار وي علاوه د دوست نه، نو دا ویډیو سکپ کوئ. انتهایی قیمتي ویډیو ده د نوي کول دپاره، د روان نسل دپاره انتهایی قیمتي ویډیو ده، خو تاسو بیا ځان له واورئ. که نه یاران دوستان در سره خوا کې ناست وي نو بلکل یې اورېدی شئ. دا تکلیف ډېر بیانېږي چې را زما نه سپینه قطره ځي، دا ما کمزوری کوي او یا دا زه کمزوری یم ځکه زما نه ځي. په دې معنی مو پوه کومه چې د ټیک ټاک په دنیا کې کم خلک وهل یا لوټل کوي، زما غوندې کسانو خپل اکاونټ سازي کړي وي، نو چې د هغې نه اوسنی نسل هم او را روان نسل هم چې دا ترې بچ شي. اول به تاسو په دې باندې ځان پوه کوئ چې یاره مني کوم ځای کې جوړېږي، په کومو لارو باندې راځي او کوم ځای ته په څنګه طریقه باندې پرېوځي. نو بیا به تاسو ته الې پته ولګي چې یاره دا ما نه چې کومه سپینه قطره ځي دا څه شی دی او څه شی نه دی. داسې کار د بچیانو چې سپرم په دې ځای کې جوړېږي، په دې انډو کې چې کله دا پیدا شي نو دا دې ځای ته راکوشي. دې ځای ته ویل کېږي اپیډیډیمس. د انډو د پاسه لکه د مچو د ګبین په شانتې دا په دې ځای کې ډېره شي، ډېر په لږ مقدار کې وي، او په دې ځای کې بیا د 14 ورځو پورې دا بلوغت ته ورسېږي چې کله دې ځای ته راوخېږي، او د 14 ورځو نه واله د 28 ورځو پورې دا په دې ځای کې ټوټل زندګي کوي. 28 ورځو نه واله بلکې 28 د شپږو هفتو پورې، د 4 هفتو نه واله د شپږو هفتو پورې که فرض که دا ونوځي، مطلب یو سړی سیکشوال انټرکورسونه کوي، نو دا هم په دې ځای کې واپس دا سیستم استحال کړي او د هغې په ځای باندې نوی پروډکشن کېږي، نوي سپرم په دې ځای باندې راځي. بیا چې کله سړی انټرکورس کوي، سړی کوروالی کوي، نو دا سپرم د دې ځای نه را روان شي، د دې ځای نه را روان شي. خو په دې باندې دې ځای کې په کومه بېلې بېلې خبرې ته به غوږ دی ښه چې اوسط حساب په انسان کې فرض که دا سرنج دی، نو دا 1 2 3 4 او دا 5 1 2 3 4 5 د سپرم مقدار څونه انسان دی چې څونه اوبه ځي، نو دا په دې کې د دې ځای پورې سپرم وي. دا باقي پاتې پکې اخوت اوبه وي. بیا په هغه اوبه په کومه فلویډ وي پکې هغې ته ویل کېږي سیمینل فلویډ یا سیمینل ویزیکل چې کوم فلویډ ورکېږي هغه فلویډ ورته ویل کېږي، او یو ته ویل کېږي پراسټیټیک فلویډ یا پراسټیټیک سیکریشن، هغې ته دغه ویل کېږي. نو د سپرم دا مثال په مثال دا وي د شاتو شانتې انتهایی ټینګ وي. دا چې څنګه په دې ځای کې روان شي د قدرت سیسټم د یو په دې ځای کې روان شي د یو انډې نه، او د بل انډې نه په دې ځای کې روان شي. دوه واړه ټوپونه، دا ټوپونه یو بل سره نږدې دي، خو ما لږ لرې ځکه احساس کړي چې زما ویم چې زما د خپلو ګوتو ویډیو خوښوي چې په کمپیوټر باندې سازي، نو هغه ما له مزه نه راکوي. په دې کې دا رواني چې کله دې ځای ته راورسېږي دا انتهایی ټینګ وي. تاسو ته ما ویلې که نه چې دا د CC د یو CC 4 حصه ډېر انتهایی لږ وي، دا دومره برابرېږي چې دې ځای ته کله راورسېږي نو په دې کې سیمینل ویزیکل دلته خپل ګلینډز لګېدلي. او چونکه زما دا پیج چې دی نو دا زما د عام عوامو دپاره دی، زه چې عام خلک زه په دغه باندې پوهه کړم، په دې بیمارو باندې پوهه کړم، نو زه به د هغوی دپاره هغوی به ګلینډ څه پېژني، نو زه به د هغوی دپاره دې ځای کې چینه لفظ استعمال کړم چې دې ځای کې یو چینه لګېدلې ده، یو په یو پیپ ته لګېدلې ده، یو د بل پیپ ته لګېدلې ده، چې کومو پیپونو کې دا سپرم را روان دي، هغه چینه د دې سره تقریبا چې 3 CC اوبه ملګري کړي. نه بابا نه، جزاک الله. 3 CC نه واله 3.5 CC پورې د دې سره اوبه ملګري کړي، هغې ته ویل کېږي سیمینل فلویډ. اوس په دې اوبو کې څه کمالي، په دې کې خو یو د سپرم چې ځي نو دا به د زنانه ریپراډکټیو سیسټم ته به هلته ځي، ویجاینا ته به ځي، د ویجاینا نه به دا ځي یوټرس ته، او د یوټرس نه به دا ځي بره فیلوپین ټیوب ته. نو د هغه ځای کې د ویجاینا کې د لامبو دپاره یا ورځ 2-3 دپاره د دا سیمینل ویزیکل فلویډ چې دی دا د هغې د لامبو دپاره په کار راځي. په دې کې د هغوی سره د انرژۍ دپاره خپل مواد وي، د هغوی سره د دفاع دپاره پکې خپل مواد وي، چې کوم ځای ته دا روان دي د قدرت په نظام باندې الله تعالی چې کوم نظام دپاره دا پیدا کړي دي، په کوم مقصد دپاره پیدا کړي، نو هغه ځای ته اوس قدرت د دې ځای نه خپل اشیای ضرورت دي د دې دپاره، نو هغه اوس ملګري کوي. نو چونکې دا ټینګ وي نو په دې فلویډ کې 3.5 CC یا 3 CC چې اوس دې نه دا ملګري شي، دا لږ نري شي، چې دا نري شي دا بیا مخکې را رواني. په دې ټوټل کې مطلب دا د انسان د ډسچارج کېدو وخت کې په دې کې ټوټل 1 منټ لګي، ښه چې دا ځای کله پاس کېږي، چې کله دې ځای ته دا راورسېږي دا یو ډک دی نالی ده او دا بله نالی ده، نو د دې ځای نه دا د نیمې CC نه هم کم چې کله اوس دا ملګري شو نو دا اوبه 1 2 3 دا دې ځای ته راورسېدلې، چې دې ځای ته راورسېد دا اوس نری دي، دا اوبه نری دي چې په دې کې کومې را روانې دي، چې نری شولې نو په دې ځای کې ورته پراسټیټ موږ چې وایو مثانه کې غوښه شوې ده، نو دا مثانه کې غوښه نه شوي، دا غوښه وي د مثانې نه بار الله تعالی پراسټیټ ګلینډ یو ګلینډ دی، هغه یو چینه ده، او د هغې هم په دې ریپراډکټیو سیسټم کې یا زمونږ چې تولیدي کوم نظام دی یا چې الله تعالی انسان پیدا کړي د هغې لپاره چې کوم نظام دی د هغې پکې ډېر اهم رول دی. چې کله دا دې ځای ته راورسېږي نو دا پراسټیټ چې دی دا هم ځان راغونډ کړي، نو څه اوبه ورسره دا ملګري کړي. د پراسټیټ ګلینډ دا تاسو وینئ که نه، لکه دا په دې ځای کې میلاویږي، دا یو نلکه ځان لپاره پراسټیټ کې دا سور چې ما سڅ کړی دا پراسټیټ دی، او دا بل نلکه ځان لپاره دې کې په دا پراسټیټ منځ کې کولاو شوې ده.
چې څنګه دا دې ته راورسېږي دا پراسټیټ هم په دا چلو کې راغونډ شي چې دا راغونډ شي دا سپنج په شان کې نو دا هم پکې خپلې اوبه راپرېږدي په دې کې چې کله دا اوبه راپرېږدي نو تقریبا اوسط حساب 1.5 سي سي یا 1 سي سي اوبه سره دا ملګري کړي هغې ته ویل کېږي پراسټیټک فلویډ یا پراسټیټک سیکریشن نو دا مني چې کومه ده دا دې کې 3 وه نو دا دې کې 5 ته اوسط حساب ورسېږي موږ تاسو ته د اوسط حساب خبر وکړو نور دا 6 سي سي پورې هم کېدی شي او دا 3 سي سي پورې هم کېدی شي خو ما تاسو ته خبر رانیولې د اوسط حساب ده چې کله دې پراسټیټ هم خپل سیکریشن ملګري کړي نو دا 5 سي سي ته ورسېږي بیا چې کله دا دې زمانه وزي دا د تش امتیازو سیستم دی او دې ته ویل کېږي یورو جینیټل ټریکټ دا چې کوم دی نو په دې کې تش امتیاز هم د دې نه راوځي دا مثانه د په دې کې د مثانه کې په دې کې سپنټر لګیدل چې کله سړی کورواله کې دا سپنټر کلک بندي چې کله دا سیستم اکټیو وي دا ځای بندي او چې کله دا سیستم اکټیو شي مطلب انسان تش امتیاز کوي نو دا شي نشي کولای نو د 6 په دوران کې یا ستاسو د ډسچارج کېدو په دوران کې به دا سپنټر مکمل بند وي چې دا مکمل بند وي نو چې کله انسان دا پراسټیټ هم په خپل سیکریشن راپرېږدي په دې کې ورکوټ سیسبل د ما په کنه جوړ کړی خو هغه ته ویل کېږي بلب یوريترال ګلانډ د بل په شان د شکل دی او ورکوټ ګلانډ د دې کې یو ساس کې یو د ساس کې په دې نه مخکې هغه راپرېږدي نو هغه مکمل د سپرمولا او د ټوټل منی لا د سیمن لا د پروتوکول ورکی دا ځای ته مکمل سټیراید کی د جراثیم مرسین مونږ ته صفا کی بلب یوريترال ګلانډ په دې کې لګیدل هم په جوړ کړی نه دی نو تاسو ته مسی ویلي چې د نیمه سي سي نه کم 0.25 سي سي په دې کې صرف سپرمي په میلیونونو مانی د دې مثالي د شاتو دا چې کله دې پورې راشي نو دې ته الته لامبو وال چې کم ځای ته ځي دا به د فیمیل ته ځي نو الته به دا لامبو نشواله نو د لامبو د پاره صلی الله تعالی د ملګری کی الته به دې ته خوراک ضرورت هغه خوراک مو ته پدې کې او پدې کې ملاویږي دا شو د کې مبور کوي الته به دې ته د پاز ضرورت هغه د پاز لپاره هغه ځکه ماحول کې تیزابي وي اضافيت بو ته کمي نو هغه الله تعالی هغه طاقت په دې ابو کې خده مختلف د سپرمو د ژوند لپاره دا اساسونه اهم دي د سپرمو د 15 ورځې ژوند لپاره نو دا وسه الله تعالی دا وبس د دې نه ملګری کی یو نیمه سي سي وبو او یو 3 سي سي وبو وسه دې نه ملګری کی د خپل د سپرمو خپل مقدار چې کوم وینو دا 0.25 سي سي ډیر لګوي دا خو نارمل فیزیولوژي شولا اوس بعضی کسانو یارو موږ نه قطرزي اوس دا قطرسي شه ده د دې پراسټیټ ګلینډ چې ده د دې فنکشن دا دی چې دا د سپرمولا په دې کې وبو ور کوي یو نیمه سي سي یا 2 سي سي یا یو سي سي دونه بول ورکي فلویډ ورکي او تاسو ته مسوي چې پاره کې د سپرمو لپاره خوراک د رهایش د افزایش د ارسو کار پاره کړي پراسټیټ مثال دی د دې وزن تقریبا چې 25 ګرام دی او د دې مثال دی د اسپانجو اوس بعضی کسانو چې موږ سپینه قطرزي نو د سپینه قطرې ته بعضی ځوانان بیماری وي او ما د ویډیو په سر کې عمر چې کچا د بیماری ثابت کړل نو زه به تر خپل مزدوري پرېدم د څه کار دی بچانو چې دا تاسو نه کوم سپینه قطرزي کنه خالص سپینه قطره د ال په شانتي خالصه دا د دې پراسټیټ ګلانډ دا د دې وبدي او دا جوړ کړی الله تعالی دی د سپرمو د پاره چې کله سپرم راځي نو په دې پراسټیټ دا بوس د خپل وبو ملګری کوي اوس ته چلو شي چې کم سړی ډرایوینګ ډیر زیات کوي نو دا په دې پراسټیټ ګلانډ باندې دا د سپوکس په اخره کې پروت دی په دې اسپانجو باندې پریشر راځي چې د کم سړی ټیلر وي نو د پراسټیټ ګلانډ باندې هغه د ناست کار لري کې دغه په دې پراسټیټ ګلانډ باندې په دې باندې پریشر راځي کم سړی چې زرګر مرګر وي او دغه پراسټیټ یا چمیار وي هغه په دې باندې نه هغه د پراسټیټ ګلانډ باندې پریشر ډیر زیات راځي کم سړی چې درس او تدریس کار کوي مدرسه چلی دغه په دې باندې پریشر ډیر زیات راځي د کم سړی چې معده ډیر زیات سخت وي او هغه کله واشروم ته ځي نو هغه د زور په دوران کې دغه په پراسټیټ ګلانډ په دې باندې پریشر ډیر زیات راځي چې کله په دې باندې پریشر راځي نو دا لکه د اسپنج غونټکار د زور ولې دا زور ولې نو په دې کې 50 یا 55 نری د پکې پیپونه د پکې هغه د تشو امتیازو د نالي تر خوشي دي د غړوالي لپاره د پراسټیټ ګلانډ چې کله د سپرم څخه خپل وبو ملاوي نو ظاهر خبره چې دغه لپاره خو د نلکی ضرورت نه هغه 50 یا 55 نری نلکی دی هغه تر خوشي شي چې کله د زور ولې د مثال د اسپنج د اقا وبو است د تشو امتیازو د نلکی تر خوشي شي او هغه د ځکه بار راتوي شي چې بار راتوي شي هغه تار غونته کې زمونږ ځوانان یا زمونږ نوجوان نسل چې کم دي یا زیات پکې کم نوجوان هم دي نو دا وی د خیالي چې دا زمانه منی لاړه دا منی بچانو نه ده دا د سپرمو د لپاره الله تعالی یو پروتوکول او یا د هغوی سره یو سپورټ کې یو اضافي وبدي ځکه ملګری کوي دا د اقا ځای وبدي ترم په دې ځکه پراته دي د دې نه اخوته سیمینل فلویډ دي سیمینل فلویډ چې کوم فلویډ تازه نو هغه دی په دې ځای کې نو تاسو ته خپل مسلې یاد کړئ چې تاسو ته کوم مسلې دا عموما هغه کسانو ته کیږي چې څوک د ناست کار لري کوي تاسو ته ما پېښه یاد کړئ یا هغه پېښه کوم زمانه ایرمي او هغه د ناست کار کوي او د چا معده ډیره زیاته سخت وي چې څوک فحش ویډیوګانې ګوري نو دا غي څه هم دا شي اوبره پریدي خو د دې مطلب دا نه وي چې په دې کې منی ده منی په دې ځای کې پراته ده چې څوک فحش ویډیوګانې ګوري که څوک چا سره جنې سره د الکس سره غپ ولګي مثال د الک او د جنې خبره مو کړله ماته کس کمنټس کې ویلو ماته ګره وته لواتت خوره د سکار درونو زما کار دا دی چې زه به تاسو ته د هیلپ له سره کلیر کټ خبره کوم زه عالم نه یم خو زما د میډیکل یا د هیلث سره رشته شته نو دا کار د عالمانو دی زه به د معاشري صحیح ترجمانی تاسو ته کوم چې په معاشره کې سکیږي پوه شو کنه بلکې زه وایم کنه چې محمد زمان وی چې لکه لواتت کې داسې د الکانو په کار کې دا کار د جنکو په کار کې دا کسي دی او محمد زمان چې لکه ګردینه توبه کوي د سی بنې چې ګنسو په ساتنه د جيب گزار کی او څوک په پردي نمبر ډیلیټ کی قسم بالله کده محمد زمان په خپل باندې کیږي د علماء کرامو د مفتیانو کرامو د خطیبانو د دوی تړستړ شو چې څوک کوم ګناه کوي نو هغه کیږي دغه نه به مخ نه اړو دغه خبره نه نظر ته ما چې فرض کې مطلب څوک د چا سره غپ لګي او په حاشیه طرف ته ګلال شي نو داسې به د خپل اوبر اپریدي خو دا اوبه به کم ځکه دا به د پراسټیټي دا د مثانه په دې ځکه نږدې پکې
پرتې دي ور نږدې د یورت را سره دا بار چې کوم ایسه موږ تخکاري د دې سره نږدې یو ورکوټه غونډې 25 ګرام لږه د غوښه ټوکړه ده تاسو ته موجي اوخو دي چې دغه کسانو کې دا پراستیټوریا او دې ته ویل کېږي پراستیټوریا ها د نوم نه پته لګي که تاسو یې پرس مطلب موږ لږ شانت په غور باندې د نوم ته ګورو کنه پراستیټ ویل کېږي پراستیټ ته او ریا ویل کېږي د یو سیل سیدل یا تویدل نو د دې مطلب دا تاسو د نوم ته صرف سوچ وکړئ نو بیا به تاسو د جریان پته ولګي پراستیټ ویل کېږي پراستیټ ته دا پراستیټ شو او ریا ویل کېږي ساسکي ته مطلب د پراستیټ ساسکي په دې کې بس ټوټل خلاصه په دې کې هم پرته ده که زه خبر راغونډوم خو یو خبره درته کوم که ستاسو په دې اوبو کې د پراستیټوریا کې یا په دې جریان کې یا په دې قطرو کې د پویو په شانتي یا د مستو په شانتي معذرت سره دا مثالونه ته ذکر کوم او یا د سوپ په شانتي سپین سیزونه پراته وي سپین نو تاسو بیا دا نه وایئ چې اوه مني خو دا ده که نه دا مني نه ده بچیانو دا تاسو ته یو ټي آی شوې ده ستاسو دا نلکه چې کومه ده د دې ځای نه واله د دې ځای پورې په دې ځای کې زخم دی او بیا عموما د پراستیټ د زخم سره کېږي چې چا د پراستیټ کې زخم وي پراستیټایټس ورته ویل کېږي نو هغې کې دا کومې نرۍ نلکې چې کومې راوتې دي نو په دې کې پیپ وي لکه څنګه چې چا ټانسلي وشو که خلک مو کړي موږ چاته ویږه خوله وښایه او دغه په خوله کې پیپ وي نو په دغه طریقه باندې د دې په دې پراستیټ کې پیپ وي نو چې کله دا دغه کېږي په دې باندې معمولي غوندې زور راشي نو د میتیازو په دوران کې یا د میتیازو نه مخکې نو هم دا پکې هغه پیپ راپرېږدي نو دا کومه مني چې تاسو کوم شي ته مني وایئ چې دا ښکلا وي زه اینوم چې دا مني ده نو دا مني نه ده دې ته ویل کېږي پس سیلز نو بیا د دې مطلب دا وي چې دا بیا هم مني نه ده خو ستا په دې ځای کې یا زخم دی یا ستا په دې لاره کې په دې ځینو کې زخم دی دې ته دا نه انسان کمزوري کوي دا کومه چې عامه خبره تاسو ته ما وکړه که فرض که دغه څیز پکې وي چې تاسو ته ما کوم یاد کړي چېرې په دې کې د پویو په شانتي یا د مستو په شانتي یا د سوپ په شانتي پکې څه وي نو بیا تاسو د دې د زخم د دوا استعمال کوئ 10 ورځې دوا استعمال کوئ 15 ورځې دوا استعمال کوئ ډاکټر چې څه وي نو هغه شانتي دوا استعمال کوئ که دغه پکې نه وي او کلیر فلویډ وي خالص د کې د البي په شانتي ساده اوبه او تار کوي نو دا د سره نه د دې د مردانه قوت سره تعلق شته نه دا مردانه ته ور انسان کمزوري کوي نه دا مخ باندې تیرسري راولي نه دا ساه لنډه کوي او نه دا مردانه مني ده د دې د سره دغه سیس سره په بلا 1 کیلومتر پر سره مردانه سیستم لاندې پروت دی بلا ټول پلازي به تر دې لپاره کراس کې نو یو مختصر غونډې پیغام یو ورور کمنټ کې ویلي مو درې غوښتنه هم کړې وه او یو کشر ته ما ویل ما زه ستا دپاره به علاج دپاره راغلی وم ما ول علاج نه ورکړو هغه بیا هم غوښته نو ما ورته ویل ما زه ستا دپاره به زه ووایم چېرې که چا دا بیماري ثابته کړله نو زه به ورته د خپل ډاکټري هغه ته ما ډاکټري یاده کړه خو تاسو ته مې مزدوري یاده کړه نو زه به ورته د خپله مزدوري پرېږدم نو بچیانو داسې کار دی چې که تاسو ته دا مسله وي دا بیماري نه ده دا د ځوانۍ د هارمون د امبیلنس سره هم کېږي چې کله په وجود کې هارمون عدم توازن وي د هغې سره هم کېږي سوچونو سره هم کېږي دا بیماري نه ده او دا صرف د دې ځای معمولي غوندې اوبه دي چې کله تاسو په دې ځای باندې پرېشر راشي یا تاسو معمولي غوندې سوچ کې لاړ شئ د اوبه د دې ځای نه راروانې شي نور دا چې په ساه باندې واپس ځي که نه په شاره تابع کې دې ځای ته نو تاسو سپارم په دې ځای کې پراته دي په دې ځای کې تقریبا زما چې څومره پورې خیال دی 10 یا 12 یا 13 انچ کې دا پراته دي زما داسې خیال دی مطلب هغه ایګزیکټ لینت رانه ير دی په دومره فاصله کې دا پراته دي امید لرم سوشل میډیا به استعمالو د خیر سره زه به خپل وجود خپل आवाज خپل موبایل خپل پیج دا به د انساني خدمت لپاره استعمالوم چې په ټیک ټاک باندې یا په اخوا د خدمت غونډه کسان چې چا مریضان نه او هغه یو سړی ذهني مرض کې چې لکه دا باندې تا خراب کی زه به کوشش وکم چې خپل आवाज اوچت کوم تاسو به شرمېږئ نه زما زلمې زوی هم شته مخامخ د خاطر کیمرې نه اخوا ته ولاړ دی هوم ورک کوي دا غي لپاره راغی خو زه دا غنه نه شرمېږم دا غي وجه دا چې زما زوی هم د دې خبرو ښکار کېدی شي او مطلب دی په ټیک ټاک په سيجي ماته مسله ده زما ورونو هم شته غي بنده اوري خو زه په غیم نه شرمېږم ځکه چې زه به اول خپل ورونو بچ کوم نو زه خپل ورونو ته دا ارس کوم چې کوم زما خورینه دي خورینه مشته چیرې مطلب تاسو په دې باندې بد نه غنئ چې زمونږ د تر یا زمونږ د ماما ول دا ټاپک دی اول تاسو د پاره لګم او وروسته چې څومره زمونږ پښتون نسل دی ټول زما د پاره د بچونه یا د ورونو یا د خورینو کم نه دي د دوی رهنمایي چې زما څومره پورې علم وي دا زما فرض دا زبدا کوم او چې کوم ورونو دا پیچ پالو کړي هغه ته د ارس کوم چې په دې فرض کې زما سره امداد وکړي دا تاسو مخکې ویسي چې په ټیک ټاک باندې یا په ګوګل باندې یا په هغه ویډیوګانو کې چې تاسو ته نفس کې سختي نه وي او نفس کې نرمي نه وي او دانه وي واغ نه وي نو زه به تاسو رهنمایي کوم او تاسو به ما سپورټ کوئ د خیر سره او ملګرو غوښتنه ډېر زیات کړي ټول راته یاد دي پولیس کې دراسه زما د جوړونو درته اراده وه ما زه به د جوړونو په مننه ویډیو کوم خو داسې راتلی شانتې اهم ښکاره شو ځکه چې په ټک ټاک باندې خلک لوټلی کېږي تر بلې ویډیو پورې که ژوند د خیره سه بیا به ملاقات کېږي تر هغه وخته پورې د اجازت غواړم د الله په امان